السلام علیکم ورحمت الله. نن د ظالم حکمران طبقې د ظالمانه ټیکس خلاف په پورا پاکستان کې د کراچۍ نواله د خیبر پورې او د خیبر نواله د چتراله پورې د پاکستان په ګډ ګډ کې چې څومره مارکیټونه دي څومره دکانونه دي هغه بند وو او د دې په ذریعې سره دغه مخصوص عوامو حکمران طبقې ته دا پیغام ورسو چې تاسو د ظالمانه ټیکس خلاف زمونږ په زړونو کې دغه احساسات دي جذبات دي د دې قدر پکار دی بای داسې نشي کېدی چې حکمران طبقه د عیاشیانې کوي فضول خرچیانې دي کوي پروتوکولاتو کې دي ګرځي پروتوکولز دي استعمالي او د هغې خرچه دي بیا د غریب عوامو نه وباسي د غریب ولس نه دي وباسي په دې باندې نه کېږي نو نن خپل احتجاج ریکارډ کو او هغې ته خپل आवाज ورسو چې دا ظالمانه ټیکس دا واخلئ او مزید ټیکسونه په د عوامو باندې مه تړئ که تاسو د خپل ظلم جبر تسلط په دې طریقه باندې جاری وساتو نو نن دا قوم چې څنګه رایف شو او په یو आवाज باندې پورا مارکیټونه دکانونه بند کړه نو سباله دا قوم هغه ستا خلاف د بل څه دپاره هم راوتلی شي نو لہذا د دې قوم د جذباتو قدر پکار دی د دې د احساساتو قدر پکار دی د دې په خپل باندې قدر پکار دی د دې غریبۍ مذاق نه دی اوچتول پکار د دې تمسخر هغه نه دی وړاوهل پکار ځکه چې دا پاکستان دا ملک وطن دا په عوامو باندې چلیږي په حکمرانو باندې نه چلیږي حکمران خو نن یو دی سبا بل وي نن یو شتری سبا به هغه نه هغه په دې خاوره باندې یا به نه وي په دې ملک کې به یا به نه خو دا عوام بدلته یي د عوام به دې لپاره خپل اینه هم ورکوي د دې لپاره به خوله هم وباسي د دې لپاره به خپل بچی هم استعمالوي خپل مال به هم استعمالوي جان به هم استعمالوي نو لہذا د دې قوم د دې غریب عوامو قدر پکار دی په دې پسې مذاق نه دی پکار کوم چې حکمران طبقې راغستې دی او نن د دغه مذاق اوچتولو نتیجه وه د دغه تمسخر نتیجه وه چې دغه ټول په ټوله قوم نن یکاواز شو او دغه دکانونه بند کړو دا یې هغې ته یو قسم له میسج ورکو پیغام ورکو حکومت ته چې دا طریقه کار به مزید نشي چلیدی او نه به چلیږي نو لہذا حکمران دی هغه لږ شان متنبه شي هغه دی اردو کې ورته وایي هوش کې ناخن لی حکمران هوش کې ناخن لی او که دغه نه نو بیا به مزید دوی حکومت ونه کی مزید به خپل حکمرانی ونه کی کومه حکمرانی چې دوی شروع کړې ده او د دې دا خیال دی چې دا په دې طریقه موږ مزید هم مخکې ځو او مخکې به ځو او مزید به مخکې ځو نو مزید مخکې ته تلل هغه ممکن نه دي ډیره مننه چې د دې عوامو په یو ځل باندې د دې اواز اوچتولو په یو ځل باندې دکانونو بندولو دغه شان د هرې مسلې حل دارې په دې طریقې سره به حکمران لږ رایخیږي ګنې دا حکمران طبقه ډیره اوده طبقه کله چې دغه کرسۍ ته رسي کله چې دغه ایوانونو ته دغه بنګلو ته دغه کورونو ته دغه هاوسونو ته دغه ته ځي نو د دغې نه بعد بیا د دې هر څه کار پرېږدي د دې چې کوم د احساس او د شعور هغه حسي کوم چې ضمیر هغه بیا د دغې عهدو سره د دغې هاوسونو سره مکمل اوده شي نو د دغې رایخولو د قواعد طریقه ده چې عوام هغه دوی بار بار په دې طریقې سره متنبه کوي جزاک الله